ټول ملګرو ته ستړو مشر ویل په خیر راغلئ وکړل ټول په خیر راغلئ ټول ستړي مشي او دریم نمبر د الله د عظیم کلام د خوشحالۍ مبارک شي دا لوی خوشحالۍ عظیم خوشحالۍ دا مبارک شي د ټولو مبارک شي دریم ستاسو د ټولو شکریه ادا کوم تاسو د ټولو ډېره مهرباني کوم او تاسو یو لوی احسان وکړو ما سره زما د مېلمنو احترام وکړو د هغې قدر وکړو ډېر په مینه راغلی ډېر په خلوص مو اورېده دا هم راباندې بدل شو د دې په بدل کې به درته دعا کوم ټول درود شریف ووایه اللهم صل اے اللہ زمون گناہونه معاف کړي اے اللہ زمون گناہونه معاف کړي اے اللہ د تمام امت مسلمه گناہونه معاف کړي تمام امت مسلمه د جهنم نه بچ کړي او جنت ته والے جوړ کړي اے اللہ د خپل عظیم کلام د عظیم ختمونه په خپل لوی عظیم او عالی دربار کې قبول کړي اے اللہ ستاسو کلام د ختمونه په خپل عالی دربار کې قبول کړي اے اللہ دا په خپل دربار کې قبول کړي اے اللہ موږ سره هیڅ څوم نه دي پاتې بغیر ستا د دې یو کلام نه اے اللہ موږ په دې کلام منور کړي اے اللہ زموږ چې په دې کلام منور کړي اے اللہ زموږ چې په دې کلام رنګین کړي اے اللہ زموږ چې په دې کلام باندې رڼا کړي عمر رضی اللہ تعالی عنہ ته چاوي په عمر تا چې اسلام راوړو نو دین دې وپړکاو ورته وی داسې وایا د الله کلام پړکېدونکی و د الله کلام او د الله دین منور و عمر یې وپړکاو عمر یې منور کړ اے اللہ زمون دل کوشش تے زمون دا وسائلہ لا تقبل دربار کی قبول کا اور عظیم نعمت منتنور امزیاد کا اللہ استاد کلام دا نعمت منتنور امزیاد کا زمون بچی زمون خاندانون قدیم منور کا استاد دی عظیم کلام پا برکت دنی ختمون پا برکت ستا پیغمبر ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم ادا سے محبرونو کی دعاگانی قبلی کی باقاعدہ دعاګانې قبلېږي اے الله موږ نه ستانه سوال کوو د کامل ایمان د تمامې دنیا ګوټ کې څومره مسلمانان کوم ځای کې په تکلیف کې دي کافران یو ځای رہی تکلیفونه ورکوي الله هغوی له نجات ورکړه دغه کوم خلک چې خدای دوی سره ظلم کوي الله دغې خلکو ته هدایت وکړه که هدایت یې نصیب کړی وي الله ترې تباه و برباد کړه اللہ تی تباہ و برباد کا پر مختلف طریقوں مسلمانان خفقی مسلمانان زوری کرزم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پس ٹوکی ورطا پتہ رسی مسلمانان پدی خفقی کی ورطا پتہ رسی مسلمانان پدی زوری کی ورطا پتہ رسی ظلم زخمی کی اے اللہ کل در نخری کله بمونه کله دماکي مختلف پروپیګنډې د امرو په اهل قرآن تاویل دهشتګرد دي دا خو اوس ټولې دنیا ته پته ولګېږي چې دهشتګرد څوک دي دا خو ټولو خلکو وپېژندل دا خو تمامې دنیا ته ښکاره شوه همدغه دهشتګرد یې وپېژندل طالب علم دهشتګرد نه دي قاري دهشتګرد نه دی عالم دهشتګرد نه دی شیطان ته دهشتګرد دی کافر دهشتګرد دی امریکا دهشتګرد ده انټرنیشنل دهشتګرد ده برطانیه دهشتګرد ده فرانس دهشتګرد دی د تمامې دنیا ته پته ولګېده په طالب الزام لګوي
حزب وجني یو طالب مړ کې بلتوي بل طالب مړ کړی طالبان وژل کوي طالب د امن نوم دی طالب د سکون نوم دی طالب د صلح نوم دی طالب د کلام نوم دی طالب د دین نوم دی طالب د رڼا نوم دی طالب د سکون نوم دی طالب د صلح نوم دی طالب دهشتګرد نه دی عالم دهشتګرد نه دی ته په خپله باندې دهشتګرد دی الله د دې دهشتګردو نه موږ خلاص کا الله د دې دهشتګردو نه موږ خلاص کا زه په ځای د مسلمانانو دشمن زه په ځای د مسلمانانو سره دشمني الله د دغه خلکو جره وباسه خصوصا زموږ د مبارک ملک پاکستان ولد وکړه د دې د عوامو مدد وکړه الله د دې د عوامو مدد وکړه ډېر جزاګان ډېر مسکینان عوام دي اے الله خصوصي مدد یې وکړه د هر قسمه د امن جوړ یې نصیب کا د امن جوړ یې نصیب کا دا غریبانان په پردو تیلو کې سوځي هېڅ بېسا په پردو تیلو کې سوځي کدی خوا مړ کېږي فوجي مړ کېږي هم زما ورور وژني کدی خوا طالب وژني هم زما ورور وژني که پولیس وژني هم زما ورور وژني هغه په لوړه ډېری باندې ناست دی اے الله د دې عذاب نه موږ خلاص کا اے الله د دې عذاب نه موږ خلاص کا ستا د دې کلام په برکت موږ خلاص کا اے الله موږ ته د ستا کلام وسیله کوو اے الله موږ سره نور څه نشته اے الله موږ سره نور څه نشته په جوماتونو کې ستا په کورونو کې ته نه خلاصېږو اے الله په هغې کې تباهي راته کوي الله ستا د دې کلام په برکت ستا د دې کلام په وسیله موږ د دغې خلکو نه خلاص کا زموږ په مبارک ملک کې د امن ژوند راوله د خپل دین رڼا پکې راوله په خپل دین یې منور کړه په خپل کلام یې منور کړه څنګه چې دا خلک راغلي دي او راغونډ شوي دي الله همیشه تل دي په خپل کلام راجمع کړه الله دې په خپل کلام راجمع کړه الله همیشه تل دې په خپل کلام راجمع کړه خصوصا خدای زموږ د دې کلي د دې علاقې څومره شرعي حاجتونه یې د خپلو لویو او غیبي خزانو یې پوره کړه زموږ استادان صاحبان دي الله کریمه ډېر خوشحالي د دنیا او د آخر ورله ورکړه د دې ماشومانو خدمتونه کوي دوی ته تعلیم ورکوي دوی ته درس ورکوي او زموږ د ملګري زما مقتدیان خدایه مېلمانان دوی سر و سامان په اخلاص کوي محبت کوي الله دا اخلاص او محبت یې نور هم زیات کړه د دې په برکت ورله سکون ورکړه د دنیا آرام ورله ورکړه د آخرت آرام او سکون ورله ورکړه دې دیني مراکزو ته خدایه دې له دوام ورکړه الله دې له ترقي ورکړه څومره چې د دین مرکزونه دي په هره شعبه کې چې کار کوي اے الله که هغه تبلیغي مرکزونه دي ورته حفاظت یې وکړه اے الله که هغه مجاهدین دي ورته حفاظت یې وکړه ستا د کلمې لپاره جنګېږي اے الله که هغه صوفیان دي د هغوی حفاظت هم وکړه اے الله دیني مدارس علما د دې حفاظت هم وکړه خپل دین یې منور کړه اے الله موږ نه دعاګانې نه راځي تاسو ټول ملګري چې راغلي دي په یو امید راغلي دي په یو امید راغلي دي الله تعالی یو کس سره زړه کې ارمان راوړی دی د فضلونو خبردار یو امید یې تړلی دی ستا دې کور سره ټول نیک امیدونه آرزوګانې تمام یې ورته پوره کړه تمام حاجتونه یې د خپلو لویو او غیبي خزانو نه پوره کړه د ټولو نه مقرب ستا دین دی موږ په خپل دین باندې منور کړه او هغې وخته پورې مرګ راوله کوم وخته پورې چې ته زموږ نه راضي شوی دی دا کوم ماشومان چې په دې کې فارغ شو کوم چې ناظري والا دي خدای له حافظان کا کوم چې حافظان دي د عالمان کا دا په خپل دربار کې قبول کړو زموږ دپاره او د استادانو دپاره او د مور پلار دپاره یې صدقه جاریه وګرځوه اخر وخت کې دا کلمه په خوله راوله لا اله الا الله